ګرانو ملګرو په پېښور کې نن د فایرنګ په مختلف واقعاتو کې 11 کسان مړه دي او د 11 نه زیات زخمیان دي. دې کې شپږ کسان چې کوم دي هغه د یوې علاقې او د یو فیملی نه دي. شپږ په هغې کې مړه دي او شپږ زخمیان دي. اوورال چې ما څنګه تاسو ته وویل نو 11 کسان مړه دي او د 11 نه زیات زخمیان دي. د دې مزید تفصیل څه داسې دی چې پیلنۍ واقع کوم دا هغې کې شپږ کسان مړه دي دا او شپږ پکې زخمیان دي. دا د تاکال علاقه ده، تاڼۍ چې کوم ده د دې میچني ګیټ دا مړ چې کوم دي دا د تاکال علاقې خلک دي. د میچني ګیټ تاڼۍ پولیس وینا دا ده چې اسلام الله ولد امان الله دا د تاکال بالا دي. دی واده له تلي او دی په دوو گاډو کې یو ویګو کې او یو ډبه کې د فیملی او د علاقې خلک د هغه واده نه پر روان واپس کله چې دی پهلوانانو پول ته را رسېدلي دي دغلته مسلح کسانو په دې دواړو گاډو باندې ډزې کړي دي. په دې کې چې کم شپږ کسان مړه دي په هغې کې اسلام الله ولد امان الله، محمد طارق ولد میر رحمان، کامران الهی ولد فضل الهی، یوسف ولد اطلس، عباس ولد محمد اکبر او حسن علی. دا شپږ کسان مړه دي. په زخمیانو کې چې کم دی هغه د چیرمین دی خلیل عوامي اتحاد بلال خلیل ولد محمد جمال دام زخمی دی. د سره نور زخمیان دي احتشام، عبدالرحمن، رضوان، اشفاق او ابراهیم. د پولیس وینا دا ده چې دا کم کسان مړه دي شپږ او کم شپږ زخمیان دي. دا په دې کې څه رشته داران دي او څه پکې د دې علاقې کسان دي خو دوی په یو ځای دغه واده نه واپس را روان وو. پولیس وایي دې څه باندې چې 4 ډزې کړي دي نو هغې سره دې سابقه دښمني را روانه ده. څه خبرو کې دې راجنامې هم شوې څه کې پاتې وې او هغه تنازع باندې دی وایي چې یاره دا کسان لګي شوي دي دا کسان یې ویشتي دي. دې کې پولیس وایي د کومو خلکو چې خلاف اف آی آر شوی دی د هغې په کورونو باندې هغې چاپې وهل شروع کړي دي او د هغې د ګرفتارۍ کوششونه یې شروع کړي دي. خو دا ډېره زیاته غټه واقعه وه. دا دویمه چې کومه واقعه ده د رحمان بابا تاڼۍ په حدود کې رینګ روډ شین پول سره شوې ده. دلته سفیر عرف سني دا د رامداس بازار ګړی اوسېدونکي د ښځې پولیس ته رپورټ درج کړی دي چې یاره دا ښځه خاوند بیګا په شهید آباد کې د میوزک پروګرام له تلي دا ښځې وایي چې هلته نه دي راووتل. ښځه خاوند په رکشه کې کېناستل د میوزک بل پروګرام له روان وو. کله چې رینګ روډ ته ورسېدل نو دوی وایي منیب نومې کس دی هغه دوی پسې رکشې کې را روان وو. د دې رکشې ودرولې ده او دا ښځه خاوند یې ځان سره په زور باندې بوتلل دوی ورسره نه تلل. بیا د دې جګړه شوې ده. دا ښځه وایي چې د منیب لګي شو او د دې د خاوند سني وویشتو. سني مړ دی، ملزم تښتېدلی دی. د پولیس وینا دا ده چې د ملزم خلاف اف آی آر درج کړی دی او د هغه ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل هم شروع کړي دي. بل د قتل واقع چې کوم ده د بډهبیرې تاڼۍ په حدود بالوخیلو کې شوې ده. دلته ماجد ولد نصر الله قتل دی او پولیس وایي د درورم زخمی دی. دې کې دوی د 3 کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی. پولیس وینا دا ده چې دوی په خپلو کې مخکې نه دښمني را روانه ده. بله د قتل واقع چې کوم ده د خزانې تاڼۍ په حدود 400 روډ باندې پی ټي سی ایل دفتر سره شوې ده. دې کې سجاد ولد عجب خان سکنا تودا دا رپورټ درج کړی دی چې د درور د مشال وایي د هغه په ګورنمنټ کالج چوک کې دکان دی او دی په خپل رکشه کې دغه دکان ته روان و. کله چې د پی ټي سی ایل دفتر ته را رسېدلی دی په موټرسایکل باندې 2 کسانو ای په دې رکشې باندې ډزې کړي دي. مشال پکې مړ دی. دا موټرسایکل سواره کسان چې کوم دي تښتېدلي دي. د دې وقوعې خلاف بیا د علاقې په سونو خلک راوتي دي هغې احتجاج کړی دی وقوعې خلاف او 400 روډ بند کړی و ټرافیک دپاره. بیا دغه علاقې چې کوم ایم پی ای دی هغه هم راغلی دی. بیا هغه پولیس سره مذاکرات شوي دي، د خلکو سره مذاکرات شوي دي. نو ایم پی ای اجاز چې کوم دی بیا هغه د پولیس سره چې کله مذاکرات شوي دي نو پولیس ورله 3 ورځې ټایم ورکړی چې 3 ورځو کې به دوی ملزمان پیدا هم کړي او ګرفتار به هم کړي. بله واقع چې کوم ده هغه هم ډېره افسوسناکه واقع ده. د بډهبیرې تاڼۍ چوکۍ ده چوکي نرګس د دې انچارج د سوراب خان ایس آی دی او د سره نور پولیسو دي چېرته چاپې له تلي هلته نه چې کله واپس راتلل نو د دې ګاډۍ په لاره کې فرنټیر روډ باندې یو لاندې کند او هغې ته غورځېدلی دی. په دې حادثه کې سوراب خان ایس آی شهید دی او زخمیان چې کوم دي د ځنګلي چوکۍ انچارج د زیشان نور پولیس والا دي کلیم الله، نور حسن او فیاض. دا چې کوم دي دا زخمیان دي. پولیس ته چې کله اطلاع شوه نو دوی لاړل چې دوی کله بیا ټول روچت کړل نو سوراب خان شهید او دا نور کم څلور چې زخمیان دي پولیس والا دی بوتلي دي اسپتال ته. پولیس وینا دا ده چې د دې حالت چې کوم دی د خطرې نه بهر دی. بله واقع چې کوم دا د ګلبهار قادرآباد کې شوې ده. دلته فرمان الله ولد احمد شاه پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې دی په خپل کور کې بره او د پلار لاندې خپله کمره کې و. دی وایي چې ډز اواز مې واورېدو چې رالم نو دا پلار مې په وینو کې لت پت پروت او مړو. د پولیس ته ویلي چې د خودکشي کړې ده. پولیس وینا دا د هغې دا ډیډ باډي اغوښتې ده پوسټ مارټم دپاره یې لیږلې ده. په دې کیس کې دریافت شروع کړی دی، انویسټیګیشن یې په دې کې شروع کړی دی چې یاره پته ولګي چې یاره دا اوریجنل واقعه څنګه وه، دا ولې دې سړي خودکشي کړې ده. نو پولیس وایي دی کې دریافت کوو. ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ټول واقعات بیان کړل د نوې کال 2025 چې شروع شو نو په پیله ورځ باندې هم داسې د قتل واقعات پېښور کې نه و. په دویم هم نو مونږ خوشحاله شو، مونږ زه شکر دی دې کال کې پېښور کې امن
په درېیمه ورځ باندې پکې په بډبیره کې یو مړی شو او نن چې د 4 جنوري ده نو په دې کې دونه غټ نقصان وشو چې په پېښور کې 11 کسان مړه شو. په دې کې د 8 کسان چې کوم دي د یوې علاقې مړم دي او د دې علاقې او د فیملی چې کوم دي 8 زخمیان هم دي. الله دې رحم وکړي. پېښور کې چې دا کم حال دی نو دا ډېر زیات مطلب سړی له زړه خفه کوي. الله دې وکړي څونه دشمنیان یې څونه لانجې دي د خلکو، الله دې وکړي چې دا اواري شي.